نور توري کنه سبا نو ډېر خلک خو داسې دي چې هغوی د دې د حقیقت نه خبر نه دي و یاره بس فلکیات والا ویلي ساینس والا ویلي دي چې سبا په دومره تاریخ باندې به نور تورېږي نو دا خو ټیک د هغې خو ظاهري علامات ویلي دي خو دا وپېژنئ چې دا نور ولې تورېږي د هغې یو ظاهري اسباب دي یو معنوي او باطني اسباب دي ظاهري اسباب یې خو دا دي چې ساینس والا خپل څه شی بیانوي خو اصل کې حقیقت د دې دا دی نبی صلی الله علیه وسلم هغه په عمر کې دغه په ژوند کې صرف یو ځل نور تور شوی دی د نبی په نبوت نه وروسته د هغه په ژوند کې یو ځل نور تور شوی دی دا تعجبي خبره چې په ټیم کې یو ځل نور تورېږي یو بار بار نور تورېږي دا خو هم یو سوال دی که نه که دغه ظاهري اسبابونه دا ظاهري اسباب خو هغه ټیم کې مو که نه هغه ټیم کې ولې دا زر زر نه کېږي او اوس ولې زر زر کېږي دا سوال هم دی نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې چې کله نور تور شوی و هغه په هغه ورځ باندې و چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم هغه وفات شوی و رضی الله عنه خلک ویل دا نور چې تور شوی دی دا د ابراهیم د مرګ د وجې نه چېرته تور شوی دی ځکه خلک بعضې داسې خبرې کوي کله چې نبی مونځ وکړو د نور د تورېدو بیا پاڅېد خطبې ویې لکه دا سنت طریقه ده ورته ویلې خلک دا یاد لري ان الشمس والقمر آیاتان من آیات الله لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته اے خلق ویل نور سپومۍ دا دوه نښې دي د نښو د الله نه دا د چا د مرګ د وجې نه تورېږي نه او د چا د ژوند د وجې نه تورېږي نه لیکن الله په دې سره خپل بندګان یری ولکن الله یخوف بهما عباده لیکن الله په دې باندې خپل بندگان یری وری د دې معنا دا شوه چې یعنې سبا کوم نور تورېږي نو الله موږ یری په دې باندې دا ډېر خطرې نه ډکه خبره ده ولې دا اوس پته نه لګي چې سبا نور تورېږي څه به کېږي دا معلومات نه ماته شته نه تاسو ته شته هېڅ چاته نشته دی چې الله پرې موږ یری نو اخوا به څه کېږي زلزله به راځي بل څه عذاب به راځي الله دې نه کړي الله دې موږ محفوظ ټول وساتي خو دا معلومات موږ ته نشته دی نو دا داسې معمولي خبره ګڼلې پکاره چې اوس هغوی ویل چې په دومره ټیم باندې به تورېږي په دومره ټیم باندې به سپینېږي بېرته خو اخوا معلومات د ساینس والا ته نشته دی چې الله به نور اخوا څه کوي موږ سره الله دې موږ ټول محفوظ وساتي نو په دې کې یو د خطرې نه ډکه خبره هغه دا ده دویم هغه دا ده چې په دې کې څه کول پکار دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې تاسو نور یا سپوږمۍ وینئ چې دا تور شو نو فافزعوا الى الصلاه تاسو په غبرهټ سره ورځئ مانځه ته په یری سره ورځئ مانځه ته مونځ کوئ تاسو زموږ خلک د مونځونه په دې کې خبر نه قلارې څوک په خوړونو کې څوک په ګاړو کې څوک په دوکانونو کې څوک په یو ځای کې څوک بل ځای کې هسې تماشې ته راوځي نبی وایي فافزعوا الى الصلاه مونځ ته ورځئ وتصدقوا صدقې شروع کړئ هلته غلامان ازادوئ تسبیحات وي په دا ټیم کې دا بخاري کې دا ټول روان دي انشاءالله لہذا په دې کې غفلت نه کار اخیستل نه وي پکار بل دا سنت طریقه د مانځه چې کوم دا هم پکې سړی ادا کړي په دې حدیثونو باندې به کله سړی عمل کوي د هغې دپاره د مانځه طریقه هغه هم زده کوي نبي صلی الله علیه وسلم په دور کې چې کله نور تور شوی اعلان یې وکړل الصلاة جامعه منځ جمع کوونکی دی معنا راځئ مانځله داسې الفاظ ویل کېږي خلک ما دغه د صلات الکسوف ته د نور د تورېدو مونځ دی راشي جمعه ته دا اعلان کولی شي په لوډ سپیکر هم کولی شي اعلان وشو خلک جمع ودرېدله دې کې اذان او اقامت نه وي امام به مخکې شي او هغه به مونځ شروع کړي اوږد مونځ نبي صلی الله علیه وسلم کړی حتی چې سورت بقره ودې آیتونه پکې ویلي دي نو لاول رکعت چې کاو نو په لاول رکعت کې دوه رکوګانې په دویم رکعت کې دوه رکوګانې دي دوه رکوګانې دوه سجدې دا مونځ نور مونځونه بدل دی ګورئ نو قرات به امام شروع کې سورة الفاتحه وایي بیا به اوږد سورت وایي سبحانک اللهم نه وروسته به سورت فاتحه وایي لکه عام چې څنګه مونځ دی بیا به اوږد سورت وایي چې څومره ورته یاد وي نو بیا به رکوع ته راښکته شي رکوع کې او بیا خپل تسبیحات وایي اوږده رکوع به وکړي څومره چې اوږده وي او دا دې دپاره کېږي چې الله ته سوال کوي چې یا الله د نور ته صفا کو بل چې عذاب نه سړی بشي چې الله عذاب راولي په دې ټیم کې